الرحمن الرحیم والذاریات ذروا قسم دے پاغ ہواگانو الوزون کو باندے ذروا پالوزول سراب چی سیلیو ہوار آوالو زی ارش زان سروالو سے او پورتے کی والذاریات ذروا قسم دے پاغ ہواگانو الوزون کو باندے ذروا پالوزول سراب فالحاملات وقرا نو قسم دے پاغ ہواگانو باندی چه پورتکا ان کی دی وقرن اغا بوج لراب یاد دے طولن ہواگان مراد دی یاد ہر یو جدا جدا شے مراد دے نو جدا جدا شے ندا مانا بشی فالحاملات قسم دے پاغ پورتکا ان کو وریا زبانی وقرن بوج دو بولراب اغا وریا دی چی دو بوج را پورتکا و بیاد آغین باران وریگی فالجاریات یسرن نو قسم دے پاغا روانو ہواگانو بانی یسرن پاسانتیا سراب ہواگانی نرم نرم و سانتیا سر جاری دی و روانی یادا مانا و فالجاریات یسرن و دریاب و سمندر کی یسرن پاسانتیا سراب پاسان آسان طریقی پا دریاب کی روانی فالمقسمات امراب نو قسم دی زما پاغ تقسیمون کو ملائکو بانی امرن حکم دار لراب چا بارکی دا مرگ فیصلہ شوی نو آغا تقسیمی دا چا دا جون فیصلہ دا چا دا عزت و دا ذلت دا چا دا مالداری و دا چا دا غریبی دادور قسمون اللہ رب العزت بسو خورل انما توعدون لسوادق بیشک آغا چتاو سر وعدہ کی دیشی لسوادق نخام خاغ رشتنی دا دا قیامت وعدہ کی دا قیامت رات للرشتنی دی وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعَ او بیشک قیامت خام خواکی کی دن کے دے وَالسَّمَاءِ قسم دیوی زما پا اسمان بانی ذات الحبک چی خاون دستور دے یو مانا دا دے داو وَالسَّمَاءِ قسم دیوی زما پا اسمان ذات الحبک چی خاون دستور دے یا حبک لارو تموئی خاون دلارو دے چی پاغلارو ملائک اسمان تخیجی و راکوزیگی او حبک پمانا دا حسنو دا زینت امرازی قسم دیوی زما پاسمان ذات الحبک چی خاون دا زینت دے انکم چی بیشک تاسو اے کافرانو لفی قول مختلف لفی قول مختلف خام خائی پوینا مختلف کی زمان حبیب بارک مختلف خبری کوئی کلوائی شرا لیونے دے کلوائی شاعر دے کلوائی ساحر دے او کلوائی کاہل دے دا قرآن بارک کلوائی دا دروغ کتاب دے کلوائی دا شعر کتاب دے یؤفک عنہ من افک اڑول شید دی قرآن پاک ناو دا قیامت منلنا من حاسو کفک چغارول شید پیلم دا اللہ کی قتل الخراسون تباد پریشی حلاک دی پریشی دا دروغ جن خراسون آغا چالوئی چی پاٹکل خبری کئی قتل الخراسون حلاک و تباد پریشی دا دروغ جن چی دا دروغ خبری کئی چی قیامت نشتا او قرآن حق کتاب ندے الذین دا آغا کسان دی هم فی غمرتن چی دی پخپل فی غمرتن پخپل سرکشی کی ساہون غافل دی و ناخبر دی یسألون تپوس کوي دوی ایان یوم الدین کلبوی ورزد قیامت یوم پکم ورزبان هم چدوی علی النار یفتنون و اور بانی بدوی سوزول شی نتق ورزبد قیامت وی یوم پکم ورزبان هم چدا کافران و مشرکان علی النار یفتنون و اور بانی بدیت عذاب ورکول شی و سوزول بشی اور تبوی لکی گی ذوقو فتنتکم اسا قیدا اخبر عذاب مو آغا الذی داہغ عذاب دے کنتم بہی تستعجلون
چوئی تاسو چی پدی بانی تلوار بمکولا او تلوار سر بمغختو ان المتقین بیشک پرزگاران فی جنات پجنتنو کی وئی وعیون او پچینو کی وئی آخذینا اغسطن کی وئی دوی ما آتاهم ربهم آغا سلر چورکڑی وئی دوی طرف دوی اللہ چی دیت سورکڑی آبا قبلی آخذین آغسطن کی وئی قبل ان کی وئی ما غسلرا آتاهم ربهم چورکڑی دوی طرف دوی انہم کانو بیشکو دی قبل ذالک مخید دین پا دنیا کی محسنین نیک عمل کون کی کانو دا مومنان و متقیان قلیلا من اللیلی چی دیر لغن تی دشپینا ما یحجعون آغاو چی دوی بود کینل دشپیہ بیلک خوب کولو او زیاد اوقات بے پہ عبادت کی صرف کول وبالاسحار او پا اوقاتو د پیشمنی کی هم یستغفرون دوی دا اللہ نبخن غاڑی وفی اموالهم او پمالن دوی کی حق او برخدا للسائل دا پارا دا سوال کون کی غریب والمحروم او دا پارا دا نسوال کون کی وفی الارض او پزمکت آیات نشانات دا اللہ دا وجود دا اللہ دا وحدانیت للموقنین پارد یقین کون کو وفی انفسکم او استاسو پا نفسنو کم دا اللہ دا توحید نخیدی افلا تبصرون آیا تاسو گورینا وفی السماء او پاسمان کی رزقکم رزق ستاسو نے وما توعدون او حاغچتاو سر وعدکی دیشی درز خزانے اسمان کی باران پر ذریعہ اللہ بندگان و ترالی گی وما توعدون مراد سری دا جنت اور آغید نعمت الوادی کی ندام پا اسمان کی ذکر روایات و فراغلی چھ جنت دوم اسمان دا پاس رہے عرش دا رحمان دا دا جنت چت تے دا رحمان عرش دا دا جنت دا پارا چت تے ذکر وی وفی السماء رزقکم پا اسمان کستاس و رزق نے وما توعدون اواغ چتاو سرے وعدکی دیشی فورب السماء والارض نو قسم دے پرب دا اسمان و دزمکی انہو لحق چی بیشک دا قیامت خامخا حق دے یا بیشک دا قرآن پاک حق دے مثل ما انکم تنتقون ومثل دا آغی چی تاسو تنتقون چی تاسو خبری کوئی حل اتاکا آیا راغلے دے تاتا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین خبر دا ملمنود ابراہیم علیہ السلام المکرمین چیزت من ملمانو از دخلو علیہ کلچ وردن نشیو دا ملمان پاہو دا ملائک پہ انسانی شکل کراغلیو فقالو نویلیو دے ملمنو سلاما منگ سلام ویو سلام قال ابراہیم علیہ السلام ورت فرمائلیو سلام سلام دی پتاسو قوم منکرون یو قوم یی ناشنا فراغ الہی نپٹ لارو خپل کورتا فجاء بعجل سمین نرات لکڑیو دی ملمنو تپیوز خی صرف سرا یو صرف سے زبح قداغی و خیری تکا او ملمنو تیرا فقربه الیہم ننزدیک دعاتو عام دے ملمنوتا قال فرمائلیو الا تاکلون آیا تاسو خرینا ای خراق نکولو دا اللہ نبی سر فکر شو چی دا خلق زمان تکلیف دا پارا راغلی او دا قرآن مونگو تاسو لخی گورد اللہ خلیل لے دا طولو پیغمبرانو نیکہ دے او پلارے دے خو پغیب نو پوئی ملائک ورت انسانی شکل کی راغلی او اغی پی جنینا ندا چی غیب داوی کئی او ای کامل پی راغی چی دا مورید دا کور خبری ندا جادوگر او ساحر وی سوک چی دا داول ری چیز پغیب پوئی گا مغا مسلمان نشی کے دے فاوجس منهم خیفا پٹے ساتلی ود دوین یرا او پخلی ورطویلی مو مخدر لتیرشوی چی مون تاسو نو یریدو قالو ندی ملائک ورطویلی لا تخف یریگا ما مونگا فراغ ذکر نکو چی دا اللہ ملائکیو وبشروه بغلام علیم زیر ورط ورکڑو پا بچی پوہ سراب
فاقبلت امراته رامتوجش و ببداغ فی سورت پچب سراب اے چکلے دا خوشحالی دازیر آخپا ولاړو چې ګورم مو دور کړهو کو دا ملمان نخري دا جوړ شي تکلیف د پار راغلی نو چې کله هغه زیر واورېدو چې زه خو ګډای زنانه مو ما تب الله بچی راکې نو دا هغه د خلی نه یو आवाज د تعجب د وجه وروته او فی سرت یو معنا دا او فی صحت او فی سرت دا معنا موا فی جماعت فاقبلت امراته رامتوجش و ببداغ فی سرت فاغدلا او جماعت د ملائکو کی د ملائکو غدل تراروان نشو فسکت وجهها نو اهل خپل مخ لکه زنانه تعجب د وجنا کله راغوتی تندیل را پریزي کله تعجب د وجنا لاس راوالی او په پوزه کیری نو دې تعجب د وجنا راغوتی راواغسته او په تندی کیږي فسکت وجهها واهل د تعجب د وجنا دی خپل مخ وقالت ودي فرمایلی عجوز عقیم زخ بډای معقیم او شندا زه غسل کالو ته بډای رسیدلې پدی حال کې زما اولاد وکي قالوا ملائکه ورته ویلو کذالک دارنګیت قال ربک او فرمایلی دي سارب انه بشک شاندار هو الحکیم العلیم چدا اللہ حکمتن والد علیم و پوہنے قال فرمائل ابراہیم علیہ السلام دی ملائکتا فما خطبکم صدل ویکار ستاسو ایوہ المرسلون ایرالی گلشو ملائکو بیما تخرالی دی بچی زیر مراکو کم لوی کار دے چې دا غیر پر الله تاسو اسمان نظم کی طرح نازل کړی قالوا ملائکه ورته فرمایلی قالوا ملائکه فرمایلی ان ارسلنا بیشکر علی گلیشوی مونږه الی قوم مجرمین د پار د هلاکت د قوم مجرمانو ویمون دلوت علیہ السلام د مجرم قوم د هلاکت لپاره الله تعالی لګری لنرسل علیہم دیر پار چرولی گمون پدوی حجارتن کاڑی من توین د خټنا داسی کاڑی دی چې د خټو نه جوړ شي او په اور پاخ شي نو هغه کاڼي په د بر او د اسمان د طرف نه ورو مسومتن او دا کاڼي نشاندار دی یعنی نخی دی پی او مسومتن دا مانام دا ہر کافر نم پیلی کلے شوے دے عند ربک استاد رب دا طرفنا للمسرفین دا پارد دی زیادی کونکو مسرفین حاغ چالوئی چاگئی دا شریعت دا حد نا تجاوز کئی فاخرجنا نرئیستیو منگا مناغسو کان چوفیہا پدے کے من المؤمنین د مؤمناننا فما وجدنا نومن دلی منگ فیہا پدے کی دلوت علیہ السلام پاغا وطن و کلی و خار کی غیر بیتن علاوہ دیو کورنا من المسلمین مسلماناننا پینز غٹ خارونو و صرف یوی کورنی مقدار خلق پا ایمان روڑو دانور طول پا کفر بالے وترکنا فیہا پریخد منپدے کی آیتا نخا للذین دپاردہا کسانو یخافون العذاب العلیم چیریگی غید عذاب دردناکنا یعنی اغنخی او نشانات اسم موجود دی چی قوم لوط بانکم عذاب اللہ را لے گلے وفی موسیٰ او د موسی علیہ السلام کو واقعی کی تاسو د پاره عبرت سے اذ ارسلناه کل شرع لے گلو منگا غائلہ فرعون تا بسلطان مبین فدلیل خکار سرا فتولا نوڑی دلیو فرعون برکنی سرد خل لخکرنا رکن یومانا و لخکر او رکن طاقت تبوی فتولا برکنی ناغ گردیدلو مخیڑولو برکنی
د وجد غفل قوت او طاقتنا غفل قوت او طاقت د وجن په غرور او تکبر کې راغې یا فتولى بركنه او دې له سره د لخر داغنا وقال فرعون ویلیو ساحر ودا جادوگر دے او مجنون یا لیونے دے فاخذناه نورانی ولیومنگا وجنوده او لخر داغ فنبذناهم نوارتاو کلومنگا وی فی الیم پدریاب کی وهو ملیم او دا فرعون ملامت کڑے شوے وفي عاد او فادیان کی تاسو پارا عبرت دے اذ ارسلنا کلچرا لے گلے مونږه علیہم فاوی بانی الريح العقیم اغسلی شاندا اور ریح عقیم غیت وی چی اغسل نقصان اذ ارسلنا کلچرا لے گلے مونږه علیہم فاوی الريح العقیم اغسلی بخیرا چغی کړو خیر نو ما تذر من شین نی پری خویس یو شی اتت علیه چه دغسیلی برات لپاغ شیمانی الا جالته کررمیم مگر گرزول بیغ پشان دی روبانی لکه یو شی اس وزی ویری کی جوڑی شی اور امیم اغشیتا موی چه زری زری شی وفی سمودا و پسمودیانو کتا صدپار عبرت تے اذ قیل لهم کلچ ویلشی و ویتا تمتعو فائدہ واخلی پر اخفلو کورنو کے حتی حین ترس وقت پورے فاعتون وغینا فرمانی کڑوان امر ربهم دو حکم و دفی سلید اخفل ربنا فاخذتهم السوائقتو ننیول وغیل رتیزی چغیب یو حیبتنا کچغ پی دبر طرف نرالا وهم ينظرون وغی قتل فمستطاعوا ناغی طاقت نولر من قیام دودردو ایچ سوک ناستو نودردو لسم نشو او کسوک ولارو نو ناست لسم نشو ولار پا ولار حلاک شو او ناست پا ناستا فمستطاعوا من قیام نو وسو طاقت نولر من قیام دودردو او سڑے تیخ تکی ناستی نو بیودری یعنی دا تیخ تی وسو طاقت نو وما كانوا منتصرين او نو غي انتقام و بدلا غستن کی وقوم نوح او قوم نوح علیہ السلام من قبل دی طول نمخ کی انهم كانوا بشكوا وغي قوما فاسقين یو قوم نافرمانا قرآن د پخوانو امتونو ګره په مختصر الفاظو کی تاریخ ذکر کو او موږ تاسو له دعوت د سوچ او فکر را چوغوري ګره دا دور قومونه می فنا کړي زمکه می تیوزګار کړي نو الله و استاس هلاکولونی ولما تسغرات له والسماء بنيناها دلائل نقلیه ذکر کړي نو دلائل عقلیه در ذکر کړي والسماء واسمان بنيناها جوړ کړي د موږ دا به ایدن بخل قوت او طاقت سرا وإنا لموسعون او بیشک من خامخا وسو طاقت لرن کیو والارض عظمک فرشناها غړو لدمونگا فنعم الماهدون نصف غړون کیو مونگا ومن كل شيء او داریو شین خلقنا زوجین پیدا کړی دی موږ جوړې جوړې نر او ماده لعلکم تذکرون دې د پاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ که حیوانات دی که نباتات دی نو په هر یو شي کې جوړې جوړې ففروا الى الله نو رو تختی د الله طرف ته د شیطان نه الله طرف تختی د جهنم نه د الله جنت طرف طرف تختی ففروا الى الله طرف تختی د الله طرف ته انی لکم بشک تاسو د پارا منه د طرف د الله نا نذیر مبین یر در کون کے مخکارا ولا تجعلوا او مگر زوی ما اللہ سرد اللہ نا الہن آخرا معبود و مددگار بل انی بے شکز لکم تاسد پا مخکارا
کذالک اللہ و ادارنگ ما تلذین نور آغلے حق کسانو تمن قبلهم چی مخید دوینو من رسول حس و رسول الا قالو مگر ویلیو اغی ہر یو پیغمبر تے ویلیو ساحر ویدا جادوگر دے و مجنون یا لیونے دے اتواسو بیہی تب ویگنی چی دی یو واللہ وسیعت کرے پا دیوانے چکم پیغمبر براتلو ہر یو توے ساحر و مجنون وی بل ہم قوم تواغون بلکی دیو قوم نے تواغون سرکشان فتول عنہم نواؤن اے حبیب دوینا فما انت بملوم تنی ملامت کڑشوین ذکر تاس ورت بیانو کو حق مورت سرگن کو اس کدی نمانی نو ملامتیا پدوینا وذکر و نصیحت ورکا قرآن پاک سرا فإن الذکرہ بیشک نصیحت تنفع المؤمنین فائدہ ورکی مومنانو تا وما خلقت الجن والانسا ونہی پیدا کرم پیریان و انسانات الا لیعبدون مگر دید پارس دی زما عبادت و بندگیو کی اباد علماء دے الا لیعبدون مانا کرے چھ دی ماو پیچھلی پیریان و انسانان میرے پار پیدا کری چھ ماو پیجنی نو دا اللہ دا پیجندو بل لارا نوا اللہ دا غیر پار آسمانی کتابونا و پیغمبران والی گلی او دا سلسلہ پا قرآن او پا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اختتام کو رسیدہ دا اللہ معرفت و پیجندل پا قرآن کی او دا سید الکائنات پا تعلیمات مبارکو کی ما اريد ذرادا لرم منهم ددوینا من رزق دس رزق وما اريد ذرادا لرم ان يطعمون چدئی مات طعام راکی ان اللہ بیشک اللہ هو الرزاق دغا اللہ رزق ورکون کے دے ذو القوة المتین او خاوند قوت المتین مضبوط فإن للذین بیشک دپار داغ کسانو ظلمو چی ظالمان دی ذنوبا برخ بوی دا عذاب ذنوب دیدے کی پمانا دا برخ ذنوبا برخ بوی دا عذاب مثل ذنوب اصحابهم ومثل دا برخ دا مرگر ددوی فلا یستعجلون ندی تلوار نکئی اکا ہر دور کے کافروں و پیغمبرانوں تو عذاب بکل راضی اللہ وی دا ہر ظالم پا دنیا و خیرت کے دا عذاب برخدا آب اور تا ملاوی گی تلوار دے نکی آب پخپلی نیٹھی راضی فویل للذین کفروا نو ہلاکت دے دا پارد ہا کسانو کفرو چی کافر دی می یومہم اللذی دورزی ددوی ہاغنا یوعدون چی دی سرواد کے دیشی بسم اللہ الرحمن